बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नया दौर प्रोग्राम पख्तनख्वा टुडे کې تاسو ته هرکلی وایم. قدرمندو زمونږه دغه شو چې دی دا په پښتو کې وي او هر هفته مونږه په نیا دور باندې یو پښتو شو هم کوو او په دغه شوګانو کې مونږ اکثر کوشش وی چې مونږ د خپل د پښتونخوا یا پښتونخوا سره لګیدلې کومې ملک ته یعنی د افغانستان د هغه ستونزې او د هغه مسایل په دې باندې خبرې وکړو. نو نن چې دی دا په دې وخت کې په راولپنډۍ کې چې دی د عمران خان صاحب جلسه هم روانه دی. اوس وختي ما ټي وي باندې کتو چې عمران خان صاحب بل تر ورسېدو او لږ ساعت کې به هغه خطاب کوي، په هغه باندې به یو مختصر خبره کوو. او نن پروګرام کې موږ سره شریک دی فدا عادل صاحب، یو زلمه خبریال دی، یوټیوبر دی او کالم نگار هم دی. فدا عادل صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم. مننه عرفت صاحب. فدا عادل صاحب خبرې خو به نورم کوو د پښتونخوا کم ستونزې دي په خو د هغه نه اول چې دی نن دا اوس کم دا عمران خان صاحب په دې وخت کې پنډۍ کې چې دی اوس لږ ساعت کې خطاب کوي لکه هلته جلسه دی. نن پښتونخوا نن چې دی ډېر خلک تللي دي خو چې څنګه مطلب لکه یو توقع وه چې دلته نه به خلک ځي نو چې کم د دې صوبې مطلب کم د مطلب ایجنسیانو ریپورټونه دي هغه مطابق دومره خلک مطلب نه دي تللي، یعنی دومره تعداد نه و چې څومره مطلب لکه دلته چونکې پی ټي آی خدا واحده داسې صوبه دی چې دلته مطلب حمایت ډېر زیات دی. نو تاسو دې ته څنګه ګورئ؟ ډېره مننه عرفت صاحب. یو خو که تاسو د وزیر آباد حملې نه پس وګورئ چې په د تحریک انصاف په ورکر کې یو خدشه وا یو یره وا او بیا د ایجنسیانو ریپورټس هم داسې دي، د وزیر داخله ریپورټ هم داسې دی، د فیډرل ګورنمنت ریپورټ هم داسې دی چې خدای مکه کېدی شي چې په عمران خان باندې دویمه حمله هم وشي. بل طرف ته که موږ وګورو نو د تحریک انصاف قیادت چې کوم دی د هغې ټوله چې کوم امیدونه دي ډېر زیات د خیبر پښتونخوا نه دي، د قبایلي سیمو نه دي. تاسو په پنجاب کې د لانګ مارچ وکړه چې کوم صورتحال او بیا ویډیو خطابونه مونږ وکتل، آنلاین خطابونه وکتل مونږ د عمران خان صاحب. نن پړمبي ځل عمران خان صاحب میدان ته راوته دي او یو خو د مخکې نم دا خبره کړې وه چې زه په 26 نومبر باندې سرپرایز ورکوم. نو لومبی سرپرایز خدا دی چې عمران خان صاحب په خپله پنډې ته ځان رسولی دی. خلکو کې هلته چې کوم موجود خلک دي په هغې کې جوش و خروش هم شته دی. مونږ ته په ټي وي سکرین په ذریعه باندې چې کوم خلک ښکاري هغه هم ټیک ټاک مناسب تعداد کې خلک موږ ته ښکاري. خو ځینې ځایونو نه چې کوم ریپورټس راغلي دي د خیبر پښتونخوا او دا هغه ځایونه دي هغه ضلعې دي چې کم نه زیاته توقع وه د تحریک انصاف هغلته نه که ورکر کم تللی دی. نو د هغې بنیادي وجه زما په نظر کې دا ده چې ورکر ته دا پته نشته چې 26 نومبر نه پس په څه کېږي، په 27 نومبر به څه صورتحال وي، په 28 نومبر به څه صورتحال وي. خو چې دې نه مخکې کوم ریپورټونه راغلي وو چې د حلقې په بنیاد باندې یعنې د صوبایي او د قومي اسمبلۍ د حلقې په بنیاد باندې دې چنده مهم شروع کړی و. نو هغه چنده چې کومه وه د صوبایي حلقې لکه 12 لکه نه واله تر 15 لکه روپیو پورې یو ټارګېټ ایښودی شوی و چې هر ایم پی ای یا هر د هغه ځای چې کوم مشر دي د پارټۍ عهدیداران دي د ورکران دي هغه به په یو حلقه په بنیاد باندې 12 لکه نه واخله تر 15 لکه روپیو پورې چنده جمع کوي. نو هغه چنده اسټیمیټډ د 3 ورځو لپاره وه لکه 26 27 او 28 نومبر. اوس دې کې که موږ وګورو نو د 3 ورځې نه پس هم صورتحال کلیر نه دی. دا هم کلیر نه ده چې نن عمران خان صاحب جلسه وکړي، خپل تقریر وکړي، خطاب وکړي، نو په هغې کې هغه کم قسم سرپرایز ورکوي. دا سرپرایز ورکوي چې بس جلسه مو وکړه او بس لانګ مارچ ختم شو که نه یو بل تاریخ به ورکوي یا به دی د فیض آباد نه پرمختګ کوي، بل منزل به دلته اعلانوي چې را سبا به مونږ پلانکي ځای ته ځو، دا اعلان به کوي چې زمونږ درنا تر هغه وخت پورې جاری وي چې تر څو د خپل مقصد یعنی د جنرال الیکشن د تاریخ اعلان نه اخسته حکومت نه. رفت صاحب دینه پس چې کوم صورتحال جوړیږي هغه اوس لکه کلیر خو نه ده، خو زما تجزیه دا ده، زما نظر دا دی چې په عمران خان باندې تحریک انصاف باندې ډیر زیات غټ امتحان راغلی دی د دې آرمی چیف د فیصلې نه پس. صحیح. آرمی چیف چې کله اعلان وشو
نو سیاسي مبصرین وایي زما خپله تجزیه هم دا ده چې د عمران خان دپاره آینده د 15 ورځې یا 20 ورځې یعنی 2 هفتې یا 3 هفتې ډېرې زیاتې مهمې دي. په دې کې که دوی کامیاب شو خپل سټرګل یې که سر ته ورسو په هغه سټرګل کې دوی هغه حده پورې کامیاب شو چې کوم حد دوی غواړي یعنی د جنرال الیکشن اعلان غواړي نو زه دا ګڼم چې بیا به د تحریک انصاف څه نه څه مونږ دا ویلی شو چې کامیاب لانګ مارچ وو که داسې څه اشارې هم میلاو شي که داسې دوی سره څه بیک ډور رابطې هم شروع شي نو دا به هم غټه کامیابي وي. خو که د وفاقي حکومت طرف نه یا د ادارو طرف نه دوی ته مطلب لیفت میلو نشي عمران خان پرېښودی شي چې ته خپل پرامن احتجاج هم وکړه خپلې جلسې هم کوه خپل تحریک هم جاري ساته نو زه دا ګڼم چې دا یو طویل جدوجهد دی یو طویل چیلنج دی یو غټ اوږده مرحله ده په دا چې اوس د ادارو کا فرض که تاسو وګورئ مشران کا بدل شوي دي نو مونږ ته بیا اوس دا ښکاري چې کوم نوم باندې چې کوم لکه اعلان خو تحریک انصاف باقاعده نه و کړی خو د سوشل میډیا چې کوم ټرینډز و هغې نه دا پته لګېده چې د نوي آرمي چیف په نوم باندې تحریک انصاف داسې خوشحاله نه و عمران خان صاحب داسې خوشحاله نه و خو چې کله فیصله وشوه کله صدر مملکت ډاکټر عارف الوي منظوري ورکړه دستخط یې په سمرې باندې وکړو نو د هغې نه پس د تحریک انصاف د قیادت تعریف هم وشو چېرې دا د ملک په بهترۍ کې یو ښه فیصله وه چونکې دا فیصله د آرمي چیف فیصله چې کومه په میرټ باندې شوې وه سینیر ترین چې کوم جرنیل و هغه ټاکلی شوی و نو دې نه پس به اوس ګورو چې 2 هفتې او 3 هفتې پس د هغې نه صحیح خو ټول نظر چونکې په 26 نومبر باندې و 26 نومبر ته اوس خلک هم راوتي دي عمران خان هم راوتی دی اوس ګورو دا چې عمران خان صاحب سرپرایز کم قسم ورکوي ګوره دا خو دا 26 نومبر خبره چې تاسو څنګه وکړه نو هغه د آرمي چیف تعیناتي خو وشوه اوس دا دی چې عمران خان صاحب خو مطلب کله چې دا لاهور نه دا مارچ شروع کړی و که نه نو هغه خو هلته هغه ټایم کې خو دا خبره کوله چې څومره پورې مطلب د مارچ لکه د الیکشن اعلان نه وي شوی زه به نه ځم خو بیا منځ کې یو داسې وزیر آباد کې هغه باندې یو برید وشو هغه برید نه پس اوس صورتحال چې دی ډېر بدل شو او نن چې دی نن دا تاسو ته زه دا اطلاع درکړم چې نن جلسه چې دی پنډای والا دا چې وشي نو دا به دلته معامله ختمه دلته نو بیا خلک ځي دا صرف نن ورځ دپاره دی نو ما مطلب دا چې ګوره نن په جلسې کې خو خلک مونږ ته ښکارېږي چې خلک راغلي دي یقینا چې دی مطلب لکه یو خو غټه جلسه ښکاري خو آیا عمران خان صاحب لکه څومره وخت پورې به دا دومره غټې غټې جلسې چې دی اوس همدغه نن جلسې کې به دا چې دی لکه دا به د خپل آینده چې کوم لایحه عمل دی هغه اعلان بند کوي خو آیا دا اوس مطلب لکه آیا دا همدغه شان چې دی لکه دغې منځ کې بریکس راغلو لکه واقع نه پس چې دی دا احتجاج بار بار چې دی لکه هغه چې کوم فلو دی هغه فلو پاتې نشوه نو آیا مطلب دا عمران خان صاحب دا پریشر چې دی اوس پر راتلونکي وخت کې به مطلب لکه دا د مطلب مینټین کولی شي برقرار ساتلی شي که نه دې کې به مطلب لکه مطلب مشکلات جوړیږي ورله رفعت صاحب په عمران خان کې یو دا صلاحیت خوشته او د پی ټی آی په ورکر کې هم دا صلاحیت خوشته چې دا قسم جلسې به هغه کوي که فرض کړه دینه پس هم جی داسې پلان جوړ کړي چې غټ غټ جلسې به کوو مختلف قانونو کې به کوو نو هغه کولی شي پای کې خو هیڅ شک نشته چې دی غټ غټ جلسې توان لري کولی شي خو تاسو دینه مخکې لکه دیتا پاملرنه وکړي چې 26 نومبر تاریخ عمران خان صاحب ولې ورکړو تاسو ته پته ده چې په هغه ورځو کې چې کله دا تاریخ ورکولو د 26 نومبر په هغه ورځو کې دا خبره ډیره ګرمه وه چې آرمي چیف څوک پکار دی کوم جرنیل پکار دی نو بیا د 27 نومبر هغه ریټایرمنټ یو ډیره غټه معامله روانه وه بیا د 29 نومبر د جنرال باجوا کوم ملازمت مدت دی دا هغه د ختمولو یو خبرې روانې وې ظاهره خبره دا خو 29 باندې به ریټایر کړه د دې نه مخکې به دا فیصله کېده خو دا فیصله چې لا نه وه شوې د آرمي چیف د هغې نه مخکې عمران خان صاحب د 26 نومبر تاریخ ورکړی او د هغې مقصد هم دا و چې دی یو پریشر ډیولپ کړي په دې هکله مطلب په دې فیصله باندې چې اثر انداز شي دا کوشش یو د آرمي چیف په فیصله باندې خو هغه 26 نومبر چې کوم دی هغه راغو او هغې نه مخکې د صورتحال داسې جوړ شو چې جنرال عاصم منیر آرمي چیف شو او بیا صورتحال داسې جوړ شو چې یو خبر لکه په پیل نمبر باندې چې کوم د 27 نومبر نه مخکې هغه عاصم منیر په دویم نمبر باندې طاهر شمشاد نو لکه چا اعتراض نشو کولای چې دا د میرټ خلاف ورزي ده
تا راوچت کجی د 15 نمبر کس یا د 15 نمبر کس نو اعتراض خو پای کېده نه. نو صورتحال یو داسې جوړ شو چې عارف علوي صاحب چې لاهور ته لاړو ولته نه واپس لاړ بیا ټول نظر چې کوم اپ ایوان صدر باندې چې عارف علوي صاحب بس فیصله کوي خو بیا موږ وکړه چې ډېر زر لکه هغه ساين پیو کو هغه فیصله وشو. خو یو تاثر دوی دام ورک چې دا فیصله که صدر عارف علوي کړی دا د دې مشاورت شوی د عمران خان صاحب سره څنګه چې موږ شهباز شریف صاحب کتل وکنه چې لندن ته تلو تاثر دا چې دا د نوې آرمي چیف منظوري نواز شریف ورکړی دا هغه نه پس صورتحال سره جوړ کړی. نو دوی دا کوشش وکړو چې را پدې باندې موږ سره مشاورت کوي. اوس ګور 26 نومبر فراغله دی د 25 صورتحال دی 27 تاریخ صورتحال دی او بیا د 28 تاریخ صورتحال دی هغه ته بکتل غواړي. بالکل دا نن جلسه چې دا ډیره اهم دی په دې چې دا د آرمی چیف تعیناتینا پس چې دا پهله جلسه دی نو اوس ډیر مطلب لکه مختلف تجزیه خلک کوي افغاني دي چې دا اوس آیا عمران خان صاحب هغه بیانیه چې کومه مطلب دی اول مطلب اسټابلیشمنت خلاف مطلب یو راخستی او هغه به جاری ساتي نه به ساتي په دې چې اوس هغه کم زوړ لیډرشپ او خو مطلب جنرال باجو خو اوس نشته دی اوس نو لیډرشپ راغلو او دا به هغه سره زی لکه د عمران خان صاحب کومه بیانیه چې کوم هغه بوج دی هغه په حکومت باندې اوس شفت کوي کنه هغه به جاری ساتي. نو سم د اوس په موږ دا چې کوم د صوبې خاص کر د امنیت چې کومه مسله ده په دې باندې اساس سوالونه کو نو دا خو تاسو علم کې به وي چې تقریبا 13 دونیمو درو میاشتونه مسلسل چې دی 2 سپتمبر نه مطلب طالبانو چې دی د خپل حمله چې دی ټي ټي پی لکه هغه ځمېداري په اغستو باندې کړی دی نو تر اوسه تقریبا دا لکه 2 میاشتې وشوي نو یو نیم سل نه زیاتې حمله کړې دي. نن ورځ کې چې دی طالبانو 3 حمله کړې دي یعنی په دا 13 ورځو کې روزانه تقریبا 3 یا 4 حمله کوي. نو دا معاملات تاسو ته کم طرف ته ښکاري چې دا کیسه چې دا کم طرف ته روانه ده؟ ګوره رفعت صاحب یو خو زمونږ ترجیح نه ده زمونږ د حکومتونو زمونږ د میډیا چې په امنیت باندې خبرو وکړو د دې صوبې ټولو کې غټه مسله نن سبا امنیت دی. تاسو قبایلی سیمو ته وګورئ تاسو چې د صوبې کوم بالای ضلع دي هغه صورتحال تاسو وګورئ نو ډېر د افسوس خبره هم ده پدې کې تاسو ته یادي بیرسټر سیف صاحب تلو کابل ته 2 ځله هغه مذاکرات کړي دا بار هغه نه میډیا دا تاسو کوي چې تاسو خو ډېر قریبي رابطې هم دي د ټي ټي پی سره خو بیا هغه یو امید هم ظاهر کړو چې کېدې شي د نومبر اینڈ پورې یعنی دا څنګه چې کومه دا هفته روانه ده دې پورې به دا سلسله دوباره بحال شي. خو بیا په مینس کې داسې خبرونه مرالل چې هغه نه موږ ته داسې ښکاری چې دا صورتحال اوس ډېر کړکېچن دی اوس دا د بیرسټر سیف د لیول خبره نه ده دا اوس ډېره مخکې تللې ده خبره او دا خبره ځکه هم مخکې تللې ده چې بیرسټر سیف چې د چا وجه باندې د سیټ ته راغلی و د ځای ته راغلی و د چا په چې دا مذاکرات شروع شوي هغه ریټایر شو هم پټه نه ده یا روان دی ریټایر کیږي او خلک چې کوم دي او نو بس هغه حال چې کوم دی خو ما ته نه ښکاري چې طالبانو او د پاکستان ریاست ترمنځ بیا یو ځل بیا مذاکرات بحال شي. الله دې وکړي چې داسې صورتحال جوړ شي چې بیا خبرې اترې شروع شي او په آی کې تاسو پته د اتلس یا نولس داسې ګروپونه دي چې هغه ټول په یو ځای کول په یو پیج باندې راوصل هغه ډیره ګرانه خبره ده. پدې کې کا اوس بیرسټر سیف داسې کردار کوي چې دا چې کوم اتلس یا نولس ګروپونه دي په دې میز کې کله مذاکرات اوس صورتحال دي هغه صورتحال جوړ کړو دی په یو پیج باندې راو او دی مطلب کچرته بیان دی کچرته پریس ریلیز جاری کوي چې پای کې بیا داسې نه چې یو ګروپ یو خبره کوي بل ګروپ بیا بل خبره کوي یو ګروپ د خبرو اترو قائل وي او بل ګروپ د حملو قائل وي نو بیا خدا صورتحال داسې نه جوړیږي او پدې کې بیا د دام تاسو ګورئ چې کفرس کا یو ګروپ هم د خبرو اترو نه انکاري وي واغه وای چې نه زبه حمله جاری ساتم نو یو ګروپ هم مطلب دا چې موږ لپاره خو هغه یو حمله چې کوم ځای کې وشي څنګه چې تاسو وای چې لکه یو حمله یا 3 حمله وشوي په لکه مروت کې سو ورځې وړاندې چې کوم حمله شوی و شپږ کسان پکې چې پولیس والا داسې نور داسې واقعیت په کانوایز باندې په سکیورټي فورسز باندې حمله ټارګټ کلینګ چې کوم دی هغه روان دي
نو دا صورتحال خو دې طرف ته نه دی روان او دا په صرف په دې هم نه کېږي چې یو بیان چې جاری کړي چې بس زما امید دی او بس وبشي او ټي ټي پی خو لا اعلان نه دی کړی چې مذاکرات ختم شوي دي اعلان یې نه دی کړی ما د کاری داسې چې هغوی دپاره د اعلان اوس ضرورت هم نشته څنګه چې په افغانستان کې د ایمن الظواهري هغه واقع شوی وه د خالد عمر خراساني هغه واقع شوی وه نو هغه نه پس په افغانستان کې افغان طالبان دپاره نور هم داسې غټ چیلنجز دي چې هغه هم ما خیال کې اوس دې ته اوزګار نه دي چې د ټي ټي پی سالسي د پاکستان د ریاست د ټي ټي پی منځ سالسیو کې یا ضمانت ورکي یا دوباره هغه داسې ماحول جوړ کړي چې او دا کې دي شي که اوس فرض کا عسکري قیادت بدل شو په پاکستان کې نو بیا دین یو امید موږ دا ساتل شو دا تمل لرل شو چې اوس دا هم قتل غواړي کنه چې پاکستان نوې عسکري قیادت د افغانستان داندي چې کوم بر سره اقتدار دی هغه سره کم قسم تماس ساتي کوم قسم رابطه ساتي ظاهر خبره ده په بارډر باندې خو بده دی یو بل سره قریبي رابطه وي د دوه ملک د امنیت لپاره د کوم بارډر ایشوز دي پای حقلا خو د ټي ټي پی او د ریاست پاکستان ترمنځ چې کومه معامله روانه وا چې کومه اوس پای کې بریک راغلی دی دا هم ډیره مهمه معامله ده اوس په دې کې قتل دا غواړي چې پالیسی ساس چې کوم دی دا غي پالیسی چینج شوی ده او کنه پالیسی مغه زړه ده صرف چهره بدل شي دي صرف قائدین بدل شي دي ګوره عام طور باندې چې کله کوم یو آرمي چیف راځي نو هغه خو بیا هغه تاسو ته زما غږ راځي جی راځي بالکل ها ګوره عام طور باندې چې کله مطلب نوې آرمي چیف راځي نو بیا هغه مطلب لکه یو خدای چې کور ایشوز دي کور ایشوز خو مغوي لکه اوس کشمیر دی افغانستان پالیسی دی خو ټي ټي پی سره مذاکراتو کې بیا چې دی هر یو خپل یو مطلب پرایورټیز وي نو لکه دا خو ګوره اداري فیصله وي چې کله فیصله وشي دا ټي ټي پی سره چې مذاکرات مطلب لکه شروع شوي وو اکثر خلک دا وایي لکه اوس تاسو خپل اشاره ورکړه چې دا مطلب جنرال فیض پکې کردار او خدا لکه انسټیټیوشنل یو فیصله وي دا د سنوي چې یوازې مطلب جنرال فیض دا مذاکرات شروع کړیو یا هغه ورل سره الیکشن ورکول شي په خپل بهاف باندې د سنوي دا د مطلب اداري یو پالیسی وي نو خیر دا خو بوس راتلونکي وخت کې راځي خو بیرسټر سیف څنګه چې تاسو ذکر وکړو هغه ډېرې غټې دعوی کوي نن ما خپل یو کالم لیکلی په هغه کې ما ذکر کړی هغه دا لکه یو خدا دی چې ډېر ریکویسټونه کولو طالبانو ته ډېر لکه التجا به ورله کوله چې تاسو د عملې پرې دی بیا لکه سیاسي جماعتونو په ډېر تورونه هم ولګولو چې ته د مطلب یو غیر منتخب سړی تا ته د اختیار چا درکو چې ته بیا په هغه پکې څه داسې خبره کړې وه چې دا نور ګروپونو سره که زه دا غواړي مطلب لکه زه مطلب دا نورو ګروپونو منځ کې سالسي کولی شم نو لکه ما هم دا ویلو چې یو سوال ما اوچت کړی خپل کالم کې چې تا ته کومه ذمہداري والا شي او ټي ټي پی والا تا خو اول هغه په کار حل کړی کنه هغه کې تا ته پورا سپورټ وو تا خو حل نه کنو ته مطلب نورو ګروپونو ته څه دغه کې دا خو مطلب اسه لکه ځان یو سړی چې دی یو خپل ځان نه توجه غړي نو بیا داسې خبره وکي نو آیا ته دا غنې چې بیرسټر سیف چې دی هغه مطلب ناکام شو مذاکراتو کې یعنی په دې چې نس معاهده وشو او نور څه خبره مخته لاړه حمله خو بیا شروع شوه زه دا غړم زما دعا دا رفعت صاحب چې بیرسټر سیف ته خدای ناکام نه کی په دې صورتحال کې که فرض کړه امين ناکام وي کاغه ناکام وي نو بیا دا ډېر د فکر خبره ده دا ډېر د تشویش خبره ده زموږ ټولو د پاره د تشویش خبره ده په دا چې ډېر بڑھا چڑھا کر دا معاملہ میډیا مخې ته راغلی وه په دې کې بڑھا چڑھا کر بیرسټر سیف د ضرورت نه زیات میډیا سره په دې حق لا خبرې کړې دي حالانکه زما خپل خیال دا و چې په دې حق لا په میډیا کې داسې اوپن خبرې پکار نه وي په دا چې لا خو تا ته دام نه و پته چې کوم ګروپ د خبرو اترو قائل دی او کوم ګروپ د جنگ جګړو د ټوپک استعمالولو قائل دی اول خو بته دا راغونډې چې لکه کومه علاقې کوم ګروپ سرګرم دی د کومه علاقې کنټرول چې دی کوم ګروپ سره دی خو که بیا تا ته دا پته لګي چې د ټي ټي پی او د نور ګروپونو چې کوم دی هغه صورتحال نه جوړیږي نو بیا په میډیا کې دومره بڑھا چڑھا کر دومره نو پکاره خبرې خو بهرحال زما اوس هم دا دعا ده چې بیرسټر سیف ته خدای ناکام نه کی او ریاست پاکستان چې کومه سلسله شروع کړې وه یا په خپل شروع کړې وه یا د افغان طالبان په وینا شروع کړې وه د چا په خواهش شروع کړې وه چې هغه سر ته ورسي په دا چې آی کې یو بنیادی شی خو سیز فایر وکنه نو سیز فایر خو فائدمن شی دی نقصان دہ شی خو نه دی خو په سیز فایر کې دنه بیا خبرې اترې کیږي چې کله دزبندي شي وي
نو پای کې بیا یو طرف نه یو فریق خپل شرایط او بیا بل طرف نه بل فریق خپل شرایط پیش کوي. نو پای کې مونږ بیا دا وکړه چې غیر اعلانیا سیز فایر مات شوی دی. دغه اعلان خو نه دی شوی، خو صرف دا خدا د کریډ خبره نه ده کنه چې جی د سیز فایر نه ماتېدو ټي ټي پی اعلان نه دی کړی، اعلان یې نه دی کړی، خو لکه حمله خو جاری دي کنه. نو حمله هم جاری دي، صورتحال هم کړي چند دی. نو په دې حق لا بیا کتل غواړي دا ټوله پالیسی چې کوم دا ری ویزټ کول غواړي. په دې کې بیا باقاعده نوم غسل څنګه چې تاسو لیکل کړي دي کنه، باقاعده نوم غسل د یو گروپ د مشر چې جی حافظ ګل بهادر سے براشي او تر خبره شروع ده. ظاهر ده چې دا نشاندهی کوي د کمزورتیا. نو مطلب دا چې یا خو په هغه علاقه کې ستا کنټرول نشته، یا په هغه ګروپ باندې د ټي ټي پی کنټرول نشته، یا په هغه ګروپ باندې مو خدا ګورو کنه چې د ټي ټي پی هر ګروپ چې کوم دی نظریاتي او فکری متاثر دی د افغانستان د طالبانو نه. نو که فرض کا هغه یو ګروپ داسې دی چې د افغانستان طالبانو خبره هم نه مني، ظاهر خبره ده د هغې جنګ خو ریاست پاکستان سره دی، او بیا هغه د ټي ټي پی هغه مشران چې کوم د خبرو اترو قائل دي هغه خبره هم نه مني. بیا صورتحال خدا دی چې بیا یو ځل بیا د پالیسی چې کومه دا ریویزټ کول غواړي، د دې لپاره بیا کتل غواړي چې په دې کې با مطلب فائدہ چاته دا او نقصان چاته دی. دا ټول صورتحال دی او په دې بیا هم ته بیا دا هم کتل غواړي چې بیرسټر سره کې کوم کردار ادا کول شي، او بیا نوې عسکري قیادت چې کوم دی هغه کوم قسم پالیسی لري. صحیح دی. مو سره وختن کم دی. بس د اخیری سوال له خبره دا مذاکرات خو مونږ مطلب لکه مونږ خپل د مذاکرات حمایت کوو، بالکل دا معاملہ چې د مذاکرات نه بغیر نه حل کیږي. خو تاسو په نوټس کې به دا خبره وی چې تیرو یو ینیم 2 میاشتونه په ټول پښتونخوا کې چې دی خلک د امن حمایت کې مظاهره کوي. خلک وایي چې مونږ ته امن پکار دی. په سواد کې، وزیرستان کې ډېر غټه په زرګونو خلک مطلب لکه هغه کې د لاریون روان دي، مظاهره روان دي. نو دا لکه دا کوم مذاکرات چې کیږي د تنظر کې بیا تا دا چې داخله کوچتيږي د تاسو څنګه ګورئ؟ مطلب دا چې اوس خو یعنی خلک کا سبا معاهده کیږي، فرض کې ټي ټي پی سره معاهده کیدا، نو ته څنګه ګورئ دا خلک مطلب هغه معاهده ته سره ریاکشن مطلب خیال شي؟ بالکل دا ډېر مهم سوال دی او ډېر کلی سوال په دې تناظر کې ځکه دی چې کتا سو ګورئ د خلکو یو پریشر خو خلک که امن غواړي او هغه لپاره مارچ کوي، هغه لپاره ریلیونه کوي، جلسې کوي، نو دا هغه یو خو هغه کې لکه میډیا کې هغه ته ځای ملاوي. انټرنیشنل میډیا خاص کر پای باندې خبره کوي. لوکل میډیا سره به کې دي چې دومره ټایم نه زموږ چې کومه د پاکستان نېشنل میډیا دا هغه پرایورټي دا نه ده چې زموږ په دې سیمو چې کوم لوبې روانې دي چې پای باندې خبرو کوي. زموږ د نېشنل میډیا ډېر د افسوس خبره ده چې پرایورټي زموږ چې کوم دي نے کہا اور he said اور غدا ویل بس سیاسي بیانونه دي، سیاسي هغه شیزونه دي چې د عام خلکو سره د عام خلکو د ژوند سره تعلق هم نه ساتي. اوس کا فرض کا معاهده کیږي څنګه چې تاسو سوال دی، کوم معاهده کیږي او په هغه معاهده کې داسې شکونه چې هغه د خلکو خوښ نه وي. په داسې کوم خلک چې اوس پورې په مذاکراتو کې تللی دي هغه ته د عوامو براه راست سپورټ حاصل نه دی. هغه بچا ادارې منتخب کړي وي، پای کې د پارلیمنت کردار نشته. د پاکستان پارلیمنت کردار مهم دی کنه. لکه فرض ک یو معاهدی طرف ته بیا صورتحال جوړیږي، ناغه نکات راوړل پکار دي، هغه ټول پوینټس راوړل پکار دي چې په پارلیمنت کې هم دا غینه منځوري واغستل شي. یو نېشنل سکیورټي کمیټي کونسل پای کې خدا خبره شوی وا، بریفینګ ورکړی شوی باقاعده د پارلیمنت نه بهر هم چې کوم سیاسي ګوندونو مشران دي هغه اتحاد کې اغستل شي. خو هغه پوینټونه چې کوم نکات مونږ ته مخې ته راغلي او کوم پوینټس ما سره دي، پای کې ډېر شیزونه داسې دي چې پای باندې اعتراض هم کېدی شي. پای کې که فرض که په پارلیمنت کې بحث وشي او بیا هغه شی اوپن شي په میډیا په ذریعه باندې عام ولس ته هم پته ولګي، پای کې به مزید نوي پوینټس راځي. داسې ګوندونه هم په دې سیمه کې شته دي چې هغه په الیکشن کې خو لکه مطلب هغه الیکشن نه کول غواړي. هغه داسې سیاسي ګوندونه دي لکه زه به صفا وایم چې د پی ټی ایم چې څنګه یو تنظیم دی، نو مزاحمت باندې جلسو جلسونو باندې هغه خو مزاحمتي تنظیم دی او ظاهر خبره ده
که فرض که یو سیاسي جماعت دا دی د هغې مجبوري دا هم ده چې هغه به الیکشن هم کوي، هغه به د ولس نه ووټ هم اخلي، او دا سیاسي ګوندونه هغه دي چې د هغې دا هم مجبوري ده چې څه ته چې اسټابلیشمنټ وایي او هغه ډېر قریبي رابطې ساتي د اسټابلیشمنټ سره زموږ د ادارو سره، نو د هغې دا هم مجبوري په برینګ کې کښېني، بریفینګ واوري، په هغه کې ها ملو کي. نو دا بل نور قسم چې کوم مزاحمتي تحریکونه دي پی ټی ایم شو، د دې خدا قسم مجبوری هم نشته. دی خو بس صرف هغه خبره کوي چې کومه دی ته بهتر ښکاری او دی ته ښکاری دا چې هغه ولس یا هغه ورکر د هغه تنظیمونو هغه دا نه مني. په دا چې په دې کې بیا ډېر واړه نکات دا هم دي چې لکه مطلب فرض کړه چاته عام معافي ورکړي یو ساتي او بیا په دې معاشره کې نفوذ څنګه کوي. دلته خو پښتنو معاشره ده، دلته خو د انتقام جذبې هم ډېرې زیاتې دي. هغې نه پس به بیا صورتحالي د قیدیانو د رهایي چې کومه غټه معامله ده په هغې به بیا مطلب دا چې صورتحال خو ظاهره خبره ده، خلک به په هغې خبرې هم کوي. او که بیا فرض کا د خلکو په ذهن کې دا کېنولی شي چې یاره دا هغه خلک دي چې د معاشرې ته نقصان رسولی دی، او فرض که بیا دا قسم خلک راوځي او بیا احتجاجونه کوي، ریلیونه کوي، نو بیا به هغې نه ظاهره خبره ده چې یو بله معامله جوړوي. رفعت صاحب ډیره مننه فدادیل صاحب، تاسو موږ ته وخت راکو. که درمنو دې سره زموږ د پروګرام پای ته ورسېدو، اجازه راکړئ. د خدای په امان.